نن سبا ډیر زیات خلک په دغه ګناهو کې مبتلا ده چې هغه یو ګناهګار انسان ته پیغور ورکوي، یو ګناهګار انسان ته طعنه ورکوي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صریح حدیث ته من غیر اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. وای کوم انسان داسې چې هغه خپل مسلمان ورور ته په داسې ګناه باندې پیغور ورکي، طعنه ورکي چې یو انسان هغه ګناه پرې خوي، هغه انسان ګناه وس نه کوي او دته هم دا هم پته وي چې دغه انسان دغه ګناهونه توبه ایستلی ده یا به توبه وباسي، دی بیا هم پیغور ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لم يمت حتى يعمله، تر څو پورې چې دغه انسان دا کوم چې پیغور ورکوي تر څو پورې چې دغه انسان دا کار کړی نه وي د ګناه ولته هغه وخت پورې الله تعالی دغه انسان ته مرګ هم نه ورکوي. څومره غټه ځان ته د ګناهو ذخیره جمع کول دي. کوم ضرورت چې اوس یو انسان ته پیغور ورکوي په ګناه باندې، د کوم ضرورت ته؟ ها ګناه بده ګڼه خو ګناهګار انسان بد مه ګڼه. مثلا یو کس ته د یو په باره کې تا ته معلومات دي چې دا انسان ګناه کار کوي، کس باشد چې کومه هم ګناه وي، او تا ته دا هم علم ده چې دغه انسان دا ګناهونه پرېښي دي، هغه باوجود ته بیا هم دته پیغور ورکوي، دته طعنه ورکوي، دته عار ورکوي چې ته خو پلانکی کس وي چې ته هغه ګناه کړې وه، ته خو هغه کس وي چې پلار دې هغه ګناه کړې وه، ته خو هغه کس وي چې تاسو په خاندان کې دا ګناه هر انسان کوي، عار ورته پیش کوي، طعنه ورکوي، پیغور ورکوي. نو دا پیغور ورکول دا په خپله هم ګناه ده او الله تعالی ته داسې انسان کله هم نه د خوښ چې هغه بل انسان ته په ګناهو باندې پیغور ورکړي، ځکه چې دغه ګناهګار انسان یو الله تعالی ته توبه وایستله، الله تعالی نه یې معافي وغوښتله، نو الله تعالی خو دا انسان معاف کوي. د شرک نه بغیر خو هره ګناه الله تعالی معاف کوي. او بیا یو د دنیا نظام، یو د الله تعالی نظام، الله تعالی قانون په دنیا کې که یو انسان یو ګناه وکړي بیا عدالت هغه دغه انسان ټوله ذخیره جمع کوي، ټول کاغذات دستاویزات جمع کوي چې که آینده دغه انسان دا ګناه کار وکړو دغه ته به ډبل سزا ملاویږي. خو چې یو د الله تعالی په حضور کې څوک توبه وباسي بیا الله تعالی دا انسان معاف کوي هم او د ده نامه اعمال رجسټر دا ټول ختم کوي، جمع کوي نه. نو یو کس الله تعالی معاف کړی ده، الله تعالی د دو رجسټر د دو ټول ګناهونه دا ختم کړي دي، د هغه باوجود ته بیا هم هغه انسان حقیر ګڼي، کمترې ګڼي او یو انسان ته بیا هم په ګناهو باندې پیغور ورکوي، بیا هم طعنه ورکوي. نو ګورئ الله تعالی ته داسې عمل دا بالکل نه ده خوښ. الله تعالی د داسې عمل نه انسان باندې کړی ده چې ته د ګناه کار دې نه وکړې خو بیا هم په مفته باندې معمولی کار په وجه باندې ځان ته د ګناهو ذخیره جمع کړي. حالانکه دا غلط کار ده چې کوم انسان په ګناهو باندې لګیا وي، په ګناهو باندې مخته وي، د ګناهو کار کوي، نو هغه انسان بد مه ګڼه، البته ګناه بد ګڼه. د دغه د اصلاح کوشش کوه، د دغه د فکر کوشش کوه، دعوت ورکوه، تبلیغ ورته کوه چې دا د ګناه کار پرېږدي، ځکه چې هر انسان د جسمانی طور باندې هم مریض ده او روحاني طور باندې هم مریض ده. نو د ګناهګار انسان ته طعنه مه ورکوئ او د ګناهګار انسان ته پیغور مه ورکوئ، ځکه چې دا انسان داسې ده چې یو وخت به راشي چې دا به د الله تعالی په حضور کې توبه وباسي او بیا چې کله توبه وباسي الله تعالی ګناهونه معاف کړي، نو کېدای شي په تا نه هم د مقام او مرتبه مخته لاړه شي. نو د دې وجې نه پکار ده چې هر انسان ته چې هغه یو کس په ګناه باندې وویني نو ده ته پیغور مه ورکوي، ده ته طعنه مه ورکوي چې ته خو د هغه ګناه کار دې کړی و، ته خو هغه ګناهګار انسان وې، تا پلار دې، تا مور دې، تا خاندان خو هغه ګناهګار خلک و. نه، بلکې د ده د اصلاح فکر کوه، د د راه راست د راتلک کوشش کوه، نو انشاءالله په دې وخت کې به تا هم الله تعالی د دغه ګناهونه په حفاظت کې ساتي.